من مسامحت مونږ یې د دارالې زما پلان نشته مونږ یتیمانان یو زموږ صدا تنظیم والا خدای کوي الله دې نور هم خدای کوي او زه د تنظیم والا ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موږ لپاره میاشت کې 5000 یا 10000 روپۍ رالیږي. موږ له مسافر چانده کوي الله دې خوشحاله کړي او دواګانې به ورته کوو هره میاشت کې موږ ته پیسې میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو جمیل لوغنیم او دا ټیم موجود یم د بره دیر د وشیرۍ دره کاټن کلي کې. دلته په بهر ملکونو کې چې کوم میشته مسافر دي هغوی د انصار ویلفر ارګنایزیشن په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی دی. هغه تنظیم چلوي هره میاشت دوی دلته د علاقې چې کوم یتیمانان دي کومه کونډې دي کومه بېکسه بېغوسه خلک دي هغوی ته په لکونو روپۍ امداد رالیږي او دغه پیسې بیا خلکو ته برای راست دی ورکوي. په دغه تنظیم کې چې زیاتره کسان په امارات کې پاتې کېږي دغه شان په سعودي عرب کې په مسقط کې په کویت کې په قطر کې او په سویډن په مختلفو ملکونو کې پاتې کېږي. هغه خلک د خپلې محنت مزدورۍ دغه پیسې چې په هغې نه څه لږ لږې پیسې راجمع کړي چانده ترې وکړي هغه چانده دلته راولېږي بیا دغه خلک راځي او باقاعده هغه پیسې هغوی ته په هغه طریقه باندې ورکړی کېږي. نن هم موږ راغلي یو په هغوی په خصوصي دعوت باندې دلته چې کومه یتیمانان کوم غریبانان خلک دي په هغه کې زیاتره موږ ګورو چې زموږ خویندې پکې دي چې هغه کونډې دي خو چونکې د علاقې روایت دی د هغې په وجه باندې هغه موږ د کیمرې مخې ته شو راوستی نو هغوی ته هم دلته پیسې ورکړل شوې. دا کومه یتیمانان ماشومان چې دي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوې. په دغه موقع باندې زموږ سره د دغې تنظیم د پاکستان چې کومه کمیټې ده د هغې مشران دي هغه رسم ناست دي. د کومه یتیمانان ماشومان چې دي هغوی هم دي نو د هغوی نه په دې حواله باندې لږ شان تپوسونه هم کوم چې یاره دغه پیسې هغوی ته راځي د دوی د کور د چوله په دغه پیسو باندې څنګه چلېږي. نو په دې حواله باندې زه د هغوی چې کومه مشران دي د هغوی څخه خبرې کوم د هغې ماشومانو څخه خبرې کوم چېرته ځای به زموږ سره اوسئ. زه ماشوم یتیم بچی یم ځکه در په در ګرځېږم نه مې پلار شته نه مې مور زه هغوی پسې کړېږم کله ورځ چې د اختر شي ټول کورونو نه بهر شي تبریک زما نوم ارشد دی. زه د برکاټن قاسمي سره تعلق ساتم او زه د تنظیم والا ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موږ لپاره میاشت کې 5000 یا 10000 روپۍ رالیږي او زما پلار وفات شوی دی موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوم. اصل نوم دې زویه محمد انس له کوم ځای تعلق ساتي؟ د دې علاقې نه. د دې علاقې؟ ښه دا راته وایي والد صاحب دې ژوندی دی؟ وفات شوی دی. څومره ټایم وشو وفات شوی دی؟ 4-5 کاله کېږي. 5 کاله کېږي. ښه دا تنظیم والا تاسو له پیسې رالیږي؟ دا په څو میاشت پس تاسو راځئ دلته اوس دې نه وړئ؟ یوه میاشت پس راځو. هره میاشت پس راځئ؟ ښه دا راته ووایه چې څومره پیسې دلته راکوي؟ 10,000 کله 15. 10,000 کله 15 روپۍ راکوي. ښه کور کې څومره خلک دی؟ کور کې 15 یو. 15 یې؟ ښه ستا نه علاوه نور څوک پکې غټ شته؟ 3 یوه خور مې رانه غټه ده او 3 وړوکې دي. 3 وړوکې دي. دغه پیسې باندې ستاسو گزاره کېږي پیسې تاسو میلاویږي؟ هی د ظلم انتها ده چې په سترګو مې ژړا ده د دردونو سلسله ده چې په خوله مې وویله ده کله زړه مې داسې تنګ شي ویم چې کله به ډوک درې اوسېدونکی یم د میانه ډوګو او دې وخت کې زه د انصار ویلفیر ارګنایزیشن دفتر کې دا تنظیم چې کوم دی نو دا د پاکستان خاص کر بیا د بره ډېره نوجوانانو جوړ کړی دی او په بار ملک کې د خپلو مزدورۍ نه پیسې جمع کوي او د یتیم په آواز باندې په علاقه کې تقسیموي. نو څومره چې بارملکي خلک دي او دا زما آواز اوري نو د دې تنظیم څه دې مرسته وکړي او کومه چې پیسې راځي نو په ډېره ښه طریقه باندې په علاقه کې تقسیمیږي او زه د 4 میاشتو تقریبا دې تنظیم کې کار کوم. نوم دې څه دی؟ محمد طلحه. طلحه د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ د تارپتار سره. تارپتار وشیرۍ درې سره؟ ښه والد صاحب یې وفات شوی دی؟ دغه پیسې تاسو چې کومه درکوي تنظیم والا څه وایي دې مبارک وي؟ دا موږ له مسافر چانده کوي الله دې خوشحاله کړي او دواګانې به ورته کوو هره میاشت کې موږ ته پیسې میلاویږي او زموږ گزاره پې کېږي 10,000 روپۍ میلاویږي هره میاشت کې او کوم مسافر چې چانده کوي موږ دوی ته دوا کوي. دا ته کور کې نور څوک د ګټې وټې څوک نه نشته یوازې ته مشر یې داسې د دې تنظیم نه علاوه بل چا سره څه کومک کړی دی؟ نه جي هېچا څوم نه دی کړی. او سبق وایي؟ څوم کې سبق؟ اتم کې سبق وایي.
ټیک شو. دغه تنظیم والو لپاره کې به څه وایي چې کومه دغه خیر ښېګڼې کارونه کوي د غریبانو خلکو سره مرسته کوي دغې خلکو باره کې به څه وایي؟ دغه دې الله خوشحاله کړي او کامیاب دې الله لري. څوک مې یو خواته راکاږي څوک مې بل خواته راکاږي د غربت له وجې ګوره غم خدای نه مې وکاږي په ودونو خوشحالو کې د خیرات نه شړل کېږم په ودونو. زما سره په دغه ټیم کې د دغې انصار ویلفیر ارګنایزیشن سعودي عرب څانګې مشر چې کومه دی هغه راسره ناست دی رحیم الله حاجي صاحب. حاجي ګله دغه کومه تنظیم چې تاسو چلوئ په سعودي عرب کې څنګه سوچ وموږ چې یاره داسې غریبانو لپاره دغه تنظیم شروع کول غواړي چې هغه به خلکو له پیسې ورکوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل صاحب راغلو استاد ډېر زیات مشکور یم تاسو راغلي موږ هم وخت راکړه الله هم خوشحاله کړه الله هم عزت وکړه. دا زموږ تنظیم دی انصار فلاحي تنظیم. دا زموږ مشرانو چې کوم دی منعقد کړلی د یتیم دپاره د غریبانو خلکو لپاره او دا دلته موږ ګرځو چاندې کوو په دیرو کې او بیا رالیږو دې تنظیم دلته تقسیمېږي. دا ته ووایه چې تاسو هلته کومه چاندې کوئ دا د دې علاقې چې کومه مسافر دي د هغو نه کوئ که نه د عامو خاصو نه هم کوئ؟ دا د دې مسافرو نه کوم د عامو کسانو نه هم چې کوم دی موقع میلاو شو د هغو نه هم چاندې کوو خو زیات لکه زموږ هیلپ مسافر کوي په دې کې. څنګه سوچ هم دلته راغی چې یاره دغه یتیمانو سره مرسته کول غواړي؟ بس زیات په هر ځای کې دا شی چې یتیمانان غریبانان ډېر زیات دي او د خلکو وس نه کېږي نو بس دا زموږ مشاورانو خاص کر زموږ چیرمین صاحب شیرین زاده چې هغه په دوبۍ کې پاتې کېږي هغو دا سوچ کړی دا بنیاد یې ایښودی دی چې د غریبانو دپاره څه کول پکار دي. نو دا یو روپۍ 2 روپۍ چې کوم دی د هر مسافر ورکوي او د دې په ډېر غټ کار کېږي. څه تمه لري چې ستاسو تنظیم دی دا مخکې څومره لاړ شي؟ زموږ د تنظیم انشاءالله زموږ دا भरपूर کوشش دا مخ په وړاندې باندې دا تنظیم زموږ او الله دې مخ په وړاندې باندې بوځي. موږ دا د ستاسو د میډیا په وسیله دا پیغام ورکوو چې شتمنو کسانو ته که دا پاکستان کې که په سعودي عرب کې سمندر پار هر پاکستانی چې هغه دلته چې هغه راشي د تنظیم حصه جوړ شي د یتیمانو مټې جوړ شي. تاسو به ولاړ دغه نه پوښتنه کوم ګلاب په نوم دې څه دی؟ محمد وقاص. وقاص صاحب څه کوم تعلق ساتئ؟ شرینګل سره. شرینګل سره نن دغه د کاټن او شری درې د کوم تنظیم ولا چې کوم پیسې لګېلې تاسو مستحق دغه پیسو؟ او جی زمونږ والد صاحب پات شوی دی زمونږ نور سره کار روزګار نشته بس دې تنظیم نه موږ ته هره میاشت کې 10 روپۍ میلاویږي بس په دې باندې موږ خپل کور گزاره کوو. ښه په خپله سبق هم وایې که نه؟ او سبق هم وایي جی. ستا چې کومه ضرورت دی هغه هم پوره کېږي په دې؟ نه هغه هم گزاره کېږي بس پوره کېږي. ښه ته راته ووایه دلته زموږ په ضلع کې سرکاري او محکمه د زکات محکمه ورته وایي هغه هم د غریبانو یتیمانانو له د هغو سره مرستې کوي. تر اوسه پورې ستاسو خاندان څه چېرته د هغوی طرف نه مرسته شوې ده؟ نه جی موږ سره د هغو طرفه څه مرسته نه ده شوې بس دا تنظیم نه موږ سره کېږي نور سره سرکاري رانه موږ سره نه کېږي. نه کېږي؟ نه جی. دغه کومه تنظیم والا چې دي چې هغه په بهر ملکونو کې مزدوري کوي هلته چې کومه دی محنت کوي او هغه دغه خپلې خولې پیسې هغه د خلکو رالیږي که دغه شان نور تنظیمونه هغه دغه کار کوي هغه تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ بس هغه موږ ډېر په ښه نظر یې ورته ګورو ځکه چې دی د ډېر خلکو سره امداد کوي او دا ډېر ښه خبره ده چې دا تنظیمونه نور هم څومره یې الله پاک ډیلای کړي بس دا ډېر ښه خبره چې غریبانو سره امداد کوي. ګرانو قدرمنو کتونکو په دغه ټیم کې زما سره د دغې تنظیم د انصار ویلفیر ارګنایزیشن د پاکستان د دغې زموږ د علاقې چې کومه کمیټي ده د هغې مشر ارشد علي راسره ناست دی هغه دغه ذمهداري په خپل سر باندې اخیستې ده چې څومره پیسې د بهر ملکونو نه راشي د چاندې په شکل کې نو هغه پیسې بیا دیو دلته چې کوم مستحق خلک دی کومه چې دغه خلک دغې امداد مستحق دی هغوی ته بیا دغه پیسې وررسوي. هغه راسره ناست دی ارشد بھائی ټول نول خو ته خپل پروګرام کې هرکلی یم او دویمه دا چې تاسو ډېره غټه ذمهواري په خپل سر باندې اخیستې ده چې پاکستان خلکو کوم غریبانان دي یتیمانان دي کونډې دي بېوسه خلک ته هغو له دغه امداد ورکوئ څومره غټ بوج هم په خپل سر باندې اخیستی دی؟ شکریہ جمیل صاحب زه ستاسو
خو ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ دې پروګرام ته تاسو راغلئ او دا یو کار خیر دی چې دې ته موږ ځان ایستی دی کوشش دا کوو چې یاره د چا په کار راشو دغې دپاره دغه مقصد دی چې دغه غریب یتیم او د کونډې خور څخه خدمت وکړو نو زموږ اوورسیز چې کوم دا تنظیم دی اوورسیز زموږ چې کوم بایګان دي د دې علاقو هغوی جوړ کړی دی او هره میاشت چې کوم دی هغوی دغه خپل د حلال روزۍ نه تنخوا نه څه نه څه حصه بچ کوي او پاکستان ته یې رالیږي او بر وخت موږ د دې آفس نه بیا د هغې دغه کوو ډونیشن کوو او زموږ د دې پر ډېر مختلف علاقو لکه چرباله چرپاین ډوک دره شرینګل وشیری دره بیبیاوړ شموړګار او زموږ خاص کر د کاټن خپل کلی د دې کسانو دغه چې کوم مستحق کسان دي د هغې لیست موږ له راځي او بیا هغه پیسې موږ هغه کسانو ته بهر نه موږ ته لیست راځي او په هغه لیست باندې موږ بیا هغه پیسې دلته کسانو ته خبره وکړه چې تقریبا موږ په هره میاشت کې د غریبو خلکو دغه پیسې ورکوو تقریبا په تېر کال یو کال کې به د ورسه پورې اساساتو اندازې مطابق د اندازې مطابق دا 14 میاشتې زموږ د تنظیم وشوې او په دې 14 میاشتو کې لږ 60 لک روپۍ چې دي نو د 15 لک روپۍ پاکستان ته رالي او دا تقسیم شوې دا د غریبانو خلکو دې غریبانو ته ورسېدي چې دا ته وایي چې کومه مسافر په دې کې په بهر ملکونو کې امداد کوي ستاسو پاکستان کوم کمیټې شته دلته سیستم جوړ کړی دی چاندې نو سیستم موږ جوړ کړی خو لکه حالات چې کله خراب شو د کرونا د وجې نه نو مارکیټونه بازارونه سکولونه بند شو په هغه وجه باندې زموږ هغه چې کوم موږ کمیټې جوړه کړو هغه ناکامه په دې شوه چې لکه موږ د سکول کم ملګري ټیچران وغیره د هغوی نه به موږ په دې کې څه نه څه پیسې اخیستې چونکې سکولونه بند شو بازارونه مارکیټونه بند شو نو انشاءالله چې کله حالت ښه شي نو موږ واپس بیا خپله کمیټې بحال کوو پاکستان کې به هم موږ دغه چاندي عمل کوو پیسې دې د یو کمیټې د مشر د پاکستان د طرف نه څه پیغام ورکوي نورو خلکو ته نورو مسافرو ته چې هغه به دغه تنظیم زما دا پیغام دی چې څومره م اوورسیز ملګري دي او زموږ دا پروګرام ګوري نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې راشي د پاکستان د دې تنظیم مټې جوړې شي او دې تنظیم کې حصه واخلي دا به ډېره زیاته ښایي چې زموږ دا تنظیم نور په مخکې لاړ شي او مضبوط شي ټیک شو ډېره مننه مینوالو تاسو واورېدې دغه د انصار ویلفیر ارګنایزیشن چې کومه د پیسو طریقه کار دی موږ تاسو ته هغه خو موږ د مستحق خلکو سم خبرې وکړې او د هغوی چې کومه کمیټې مشران دي د هغو سم خبرې وکړې یقینا چې په بهر ملکونو کې د وشیری درې د دیر د کوهستان د ډوک درې د واړی د نیهاک درې په لکونو خلک چې کومه دلته پاتې کېږي او هغوی چې کومه مسافر دي هغوی له پکار دي چې د انصار ویلفیر ارګنایزیشن په شانتي همدغه شانتي خیراتي ادارو خیراتي تنظیمونو سره ځان خپلې اړیکې مضبوطې کړي د هغوی سره خپله مرسته جاري وساتي ځکه چې دوی چې کومې پیسې کومه چاندې را جمع کوي نو هغه مستحق خلکو ته رسي څوک چې د دغې حقدار یې دغې پیسو اخیستلو زه په دغه سکرین باندې په دغه ویډیو باندې د دغې انصار ویلفیر ارګنایزیشن د مختلفو ملکونو کې چې کوم نمایندګان دي کوم مشران دي د هغوی د کانټیکټ نمبر یې ورکوم د هغوی د واتساپ ګروپ نمبر یې هم ورکوم که څوک هم رابطه کول غواړي نو په کار دا ده چې د دا قسم د خیراتي ادارو سره د هغو مټې مضبوطې کړي د هغو همکار جوړ شي د هغو مددګار جوړ شي نو د دغې پیدا چې کومه ده نو هغه به زموږ هغه غریبو خلکو ته رسي څوک چې په دې وخت کې د 2 وختو روټۍ په تکل کې چې په تلاش کې چې کومه ده نو سرګردانې دي او هغوی ته په خپل ژوند جواک تېرولو کې ډېرې زیاتې ستونزې مشکلات دي د دې نه علاوه هغه خلک هم دي په دې کې چې هغه بیماران دي مختلف قسمه مرضونو کې ښکار دي او هغه د دوایانو پیسې ورسره نشته نو دغه تنظیمونه د خلکو سم خپله مرسته کوي یقینا دا دنیا د چا د سترګو آباده ده او په دغه کې د موږ دغه مسافرونه هم شامل دي چې کومه د خپله حلاله مزدوري خپل په هغه حلال طریقه باندې په محنت مزدوري باندې ګټلې شوي پیسې رالي او هغه غریبانو خلکو له ورکوي دا د ټول نه زیات چې کومه دي نو دا خلک زموږ معتبر دی زموږ خلک عزتمند دی او الله دې وکړي چې دغه شان تنظیمونه نور هم زموږ په علاقه کې فعال شي نور هم متحرکه شي او د خپلو کونډو یتیمانانو د غریبانو خدمت جاري وساتي انشاءالله پر روان پروګرام کې بیا دلته راځو بیا به دغه خلکو سره خبرې اترې کوو تر بل پروګرام پورې مالا او زما کیمرامین جمال خان اجازت راکړي الله په امان